السلام علیکم ملګرو جنید خان ما یو سور وځ داسې دا تصویر په سوشل میډیا باندې ډیر زیات مخې راځي په ټیک ټاک او په فیسبوک اور دې سره لیکلي دا ویجی چې دا الک اورجینی تختیدلیو دای واده کړو بیا دای کور والا چې کوم دی دای وشتلی دی او دای بیا په یو قبر کې خخ کړی دی نو دې ځکه هټو نډومبه دما دا غټ کوېسچن اوجتیږي دا غټ سوال زما ذهن تراغو چې دای په جون یو ځای نه پریخل نو به په مرګ ول یو ځای کړی دی چې په جون دی یو ځای پرې نه خل نو به ول مرګ ولا مطلب قبر ولا یو تیار کو دې ځکه زما ټول نه غټ کوېسچن دا رس کیږي خیر دا چې څومره هم د دې حقیقت نه څوک خبر نه دی چې دا آیا په حقیقت کې دا قبر چې کم دی د دواړو دی یا دا بل څه واقع ده خو په سوشل میډیا باندې ډیر زیات مخې له تصویر راځي او په دې سره هم دا یو خبره لیکلي نو ټول نه پهله خو زما دغه سوال لکم چې په دې ویډیو کې وکړو چې یو سړی ته په جون نه پرېږدي نو بیا په مرګ ولې یو ځای کې چې جون له نه پرېږدو نو په مرګ ولې یو ځای خښې په مرګ ولې ته قبر کې دوه لاشونه څنګه ته یو ځای خښې چې هغه دوه کسان تا په جون په دنیا پرې نه خل دې ځکه زما یو غټ کوېسچن چې کم دی هغه دا رس کیږي دې نه علاوه ګوره اسلام چې کم دی هغه مونږ شاته کړی توبه خدای توبه او پښتو مرامخ کې کړی دی جی اوس په لکه ډېر خلک وایي دی خو ډېر د پښتو کار کړی دی چې دا دواړه تښتېدل دا دواړه ویشتي دي خو چونکې اسلام اجازت ورکوي الګ ته هم جنۍ ته هم چې جنۍ هم په خپله خوښه وادو کړي او الګ هم په خپله خوښه وادو کړي خو چونکې د موږ پښتون کمیونټي چې کومه ده پښتون معاشره داسې ده چې هغه په خوښه وادله نه الګ پرېږدي او نه جنۍ پرېږدي الګ هم د مور پلار په خوښه باندې واده کوي مطلب زیات ریشو الله زیات هم داسې خلک شته چې لو میرج کوي جنۍ هم په خپله خوښه وکړي الګ هم په خپله خوښه وکړي خو د هغې ریشو چې کومه ده ډېره زیاته کمه ده زیات میجارټي چې کومه ده هغه جنۍ د مور پلار په خوښه واده کوي او د مور پلار هره فیصله هغه قبلوي که د هغې پیډه وي او که نه وي د مور پلار د خوشحالۍ دپاره هغه وادو کې بیا هلته په اور کې په ازغو کې ژوند تیری خو هغه فیصلې چې کومه وي هغې د مور پلار فیصلې د پښتو معاشره په وجه باندې د پښتنو چې کوم کلچر جوړ دی د هغې په وجه باندې هغه جنۍ مور پلار له انکار نشي کولی چې دا الګ زما خوښ نه دی یا دې ځي کې زه واده نه کول غواړم جنۍ هیڅ کله هم که د هغې ډوي هم نه خو هغه بس قبول ہے جړا سره اوښکو سره مور پلار له قبول ہے وایي چې بس بالکل زما فیصله د ستاسو قبول ده چونکې پلار او مور له پکار دی چې د خپل لور نه پیله تپوس وکړي چې دې ځای کې مونږ د ستا رشته کوو تا له قبوله ده که نه که چېرې د یو جنۍ چې کوم وي بل ځای کې چې الګ سره بل الګ کې خوښي نو بیا مور پلار له پکار چې د هغه الګ معلومات وکړي چې آیا دی الګ زمونږ د لور خوشحاله ساتلی شي دی فیملی څنګه د فیملی بیکګراونډ یې څنګه دی که چېرې ټیک وي نو د لور په هغه فیصله باندې سټینډ والی او که چېرې هغه هلک دغه جنۍ په معیارو نه پوره کېږي ځکه مور پلار چې کوم دی د اولاد فیصلو کې ډېر اهم کردار لري نو بیا مور پلار له پکار چې هغه لور سمجو کړي چې دا هلک د ستا قابل نه دی یا دی فیملی یا دی تا ساتلی نشي خو زمونږ دماغ چې کوم جوړ دی هغه دا دی مونږ وایو لکه اوس مې یو کیسه اورېده کیسه څه دغه رنګې وه چې یو جنۍ وه د هغې رشتې له یو بدعمله هلک لاړو جي بدعمله هلک بېروزګاره هلک وله بدعمله نه بېروزګاره هلک ورته ورغو نو چې پلار ته یې ورغو نو پلار یې وله وایي چې ده خو روزګار نشته او زما لور به دی څنګه خوشحاله ساتي او بیا وله سروه د پس د یو مالدار سړي رشته ورغه خو مالدار سړی چې کوم هغه بدعمله او شرابي و عمل یې ټیک نو جي نو چې کله رشته ورغلی پلار یې وله وایي بالکل زما قبوله دی نه ښه رشته وه ماله چېرته میلو شي نو خوا کې ورسره بل سړی ناست و هغې پلار له وایي یو سور ودې مخکې درپسې مطلب یو غریب هلک رشته رالیږلی و هغه له تا انکار وکړو دا خو بدعمله دی دا خو شرابي دی دا خو عمل ټیک نه دی نه پلار یې وله وایي خیر دی زما د لور قسمت سره به د د شرابو عدد هم ختم شي دا مل به هم ټیک شي چونکې دې پلار له دا سوچ پکار و چې ړومبني کم غریب هلک رشته رالیږلې وه نو دا سوچ ورله پکار و چې د پلار یې ویلې وې چې د دې غریب هلک قسمت په زما لور سره بدل شي دی به هم مالداره شي الله پاک په دله دولت ورکړي هلته دا سوال نه کولو د غریب هلک سره دا سوال نه کولو خو مالداره ته بیا د نیک عمل سوال کولو ځکه هغه سره پیسه وه نو دې ځای کې زیاتې رشتې که نن سبا تاسو ګورئ په دې وجه باندې خرابې وي رشته خرابه شي واده نه پس یا واده نه پس چې کوم وي جنۍ په اور کې ژوند تیری په ازغو کې ژوند تیری ځکه د مور پلار په فیصلې باندې هغه ها کړي وي خیر خبره خو زمونږ بل لرې لرې طرف ته لاړه چونکې د دا کم تصویر تاسو سره د ویډیو کې ما لګولی دې حوالې سره هیڅ قسم حقیقت داسې چاله نه دی معلوم خو چې څوک هم خبره کوي چې دا بس دغې کړی دی او فلانې کړی دی تښتېدلي و بس بیا کور والا ویشتي دي نو دې کې د ما خیال څه حقیقت نشته دا هسې پوسټونه ځي او که چېرې دې کې حقیقت وي نو بیا ما تاسو له کوېسچن پر ویډیو په سټارټ کې ریس کو چې په ژوند یو ځای پرې نه خل نو په مرګ ولې یو ځای کړل او بیا مونږ خلکو پښتو را مخې کړې ده او اسلام مو شاله کړی دی مونږ له پکار چې دا اسلام مونږ را مخکې کړو او دا پښتو شاله
خلکو مونږ وایو بس ډیر نر کار کو پښتون او فلانه او ډنګړي خو مونږه اسلام نه د سټډي کړي مونږ له پکار چې دا اسلام را مخکې کو سنت طریقې مونږ معلومه کو چې زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د خپل لوریانو واده څنګه کړو د خپل لور واده څنګه کړو کچره هغه مونږ سټډي کا نو مونږ له بهر سره ډیر زیات آسان شي کچره دا سنت طریقې مونږ را مخکې کیږي نو دا یو ویډیو تاسو سره پکې څه انفارمیشن هم شریکول خپل رائے په کمنټ کې ضرور شریکول شي د ویډیو کتلو زیات مننه جی والسلام